یو موبایل کې به دوه واتس اپ څنګه استعمالوم د سیټ ته تاسو ته کاری کې د کس د دې مبارک کمنټس کړی دی په یو موبایل کې چې دی دوه واتس اپ به څنګه استعمالوم وس تاسو سره لکه دوه نمبر دي په یو نمبر خو تاسو واتس اپ راکړئ خو تاسو چې په دې دویم نمبر باندې واتس اپ راغوئ نو هلته واتس اپ چې دی خو دویم نه را انسټال کېږي نو اکثر ځینې کسان چې دی د دې لپاره جی بي واتس اپ چې دی هغه انسټال کړئ نو په هغې کې چې دی ستاسو کومه ډیټا یا تاسو کومې خبرې کوئ نو هغه محفوظ به هغې کې نه یا ځینې کسان یې د دې لپاره خپل اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ نو واتس اپ پکې دوه ځایه درې ځایه کړئ نو د هغې سره هغه واتس اپ چې دی هغه بار بار نښلي لکه که تاسو په هغې کې میسیجونه کوئ یا په موبایل کې ستاسو سره هغه اپلیکیشن پروت وي نو ستاسو موبایل چې دی هغه به هینګ کېږي نو د واتس اپ چې دی دویم د واتس اپ چې دی هغه موجود دی لکه تاسو د خپل کاروبار دپاره هغه واتس اپ استعمالولی شئ یا تاسو وایئ چې یو نمبر دی هغه به زموږ د فیملی لکه د خاندان کسان چې دي هغه به زموږ سره یو ځای په دې بل کې چې دی موږ به د کاروبار کسان نه ځان سره یو ځای کوو د خپل کار کومې خبرې چې دی او به دویم واتس اپ باندې چې دی په دې باندې کوو نو د هغې لپاره چې دی تاسو به واتس اپ بزنس رالوډ کوئ دا د واتس اپ ایپس دی لکه دواړه یو واتس اپ دي یو واتس اپ دی یو واتس اپ بزنس دی نو که ستاسو څه کاروبار یا د بل شي لپاره د ملګرو دپاره رالوډ کوئ نو واتس اپ بزنس چې دی ستاسو دپاره ښه دی بل دا چې په واتس اپ بزنس کې چې تاسو ته څوک میسیج وکړي نو هغې هغه اټومیټک جواب چې دی هغه هم ورکړی کېږي لکه تاسو اوس یو ټایم کې نه یې وزګار نو په هغې کې چې تاسو هغه لیکل وکړئ چې په دې ټایم کې زه نه یم وزګار او وروسته به زه تاسو ته جواب درکړم داسې قسم لیکل پکې تاسو کولی شئ یا ستاسو د یوټیوب چینل یا داسې د ټیک ټاک اکاونټ د هغه هغه لینک چې دی هغه سره هم شیر کولی شئ قسم طریقې تاسو په هغې کې کولی شئ اوس د عام واتس اپ چینل په هغې کې خو عام میسیجونه کېږي واتس اپ بزنس چې دی دا د بزنس لپاره جوړ شوی دی نو تاسو د خپل کاروبار خبرې چې دي هغه به کوم خلکو ته ډایرکټ لیږلی شئ لکه اټومیټک چې څنګه میسیج وکړي د دې طرفه به ورته هغه خبره چې ده ډایرکټ به ځي نو دویم واتس اپ که تاسو د دویم نمبر لپاره لوډ کوئ نو واتس اپ بزنس چې دی دا به رالوډ کوئ یو واتس اپ یو واتس اپ بزنس خو جی بي واتس اپ چې دی دا به نه رالوډ کوئ ځکه چې په دې کې ستاسو کومه ډیټا چې ده دا محفوظ نه ډیټا مطلب دا دی لکه تاسو چې کومې خبرې کوئ نو هغه هم ستاسو رایستی شي بل ستاسو هر سره چې دي دا لیک کولی هم شي تاسو ته چې پته لګي نو ستاسو خبرې هر سره چې دي هغه لیک شوي یا ستاسو کوم تصویران چې دي هغه لیک شوي داسې نه د هر سړي هغه راوکاږي خو د کومو کسانو هغه یې پکار نو هغه ډیټا چې ده هغه ویستی شي نو واتس اپ بزنس استعمالوئ او واتس اپ چې دی دا استعمالوئ که ویډیو مو خوښه شوي نو یو لایک شیر کمنټ چې دی دې ویډیو له لازم ورکړئ د داسې نور ویډیوګانو لپاره زموږ د فیسبوک پیج هم د ځان سره فالو کړئ او یوټیوب چینل چې دی هغه هم د ځان سره سبسکرایب کړئ